دا وخت موږ سره یو بل کالر دی، ګورو چې موږ ته چا کال کړی دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خان دیر لور زیارت تلاش. نعیم خان پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم، څنګه یې؟ سوره وست یو ټایم رااله مګړه مې واچ په تاسو ریویو مې واورېد. جی جی. وي ورکشي طبيب به ترتیبا. وي جړې مې نه دی یار غم مې جړوي. ډېر ښه. او ورا تاسو ټاپک د بشکانو مبارک دی کنه. زمونږ ټاپک چې دنو یو نفسیاتي او بیماری ده، هغې باره کې د خو یو کالر پکې خبره وکړه او هغې د خپل بوډاوالي سره لینک کړه. نو ما وی چې یاره دا بیماري بیل شي دی، بوډاتوب بیل شي دی، خو خیر تاسو که په دغه سرای لرئ نو ووایئ مونږ ته. زمونږ مذهب چې کوم دغه ورکړی مور او پلار له بوډاتوب په دې د خپل لاندې جنت دی. دا هغې مور او پلار نه دی چې تنخواګانې اخلي او راشي تا له هر څه راوړي. دا دی چې په دغه 70 سال وروسته چې چاپل شروع شي دا بهر یو بوډا کې راځي. بالکل همداسې ده. هغې ته یو کس نیم پکې جی جی. نو هغه په هغې خبرې پسته ورانه وي او ته به دا برداشت کړې. بالکل. د دې مثال بیا د ماشوم شي نو د دغې مور او پلار د خپل لاندې جنت ته چې سم دمې ډېرې روپۍ ګټي او سعودي عرب او دلته نوکریانې منډې ترړې دا خو هر څه بچی ته جوړ دی، خو دغې ته بیا جوړېده په کار دی چې کله د کراچي چړپل شروع شي او دا ستا ښې خبرې ته بده وایي او تا هغه مایند نه کړي چې بالکل یاره دا ټیک ده بابا چې څه وایي دا صحیح دی. بالکل د خپل لاندې جنت دی. بالکل همداسې ده. خو هسې نعیم خان تاسو که تاسو خیال کړي ډېرو خلکو ته دا پته وي خو یې برداشت نه شي کولی. زما نه د خیال زه نه یم پوه یاره ولې مونږ بیا داسې مور پلار ته چې په ورکوټوالي کې تاسو هر خواهش پوره کړي، تاسو هره سخته یې برداشت کړي، بیا چې کله یې باندې هغه وخت راشي بیا ولې مونږ کې دغه برداشت نه؟ تاسو په خیال دې څه وجه ده؟ یو خو مین خبره دا ده چې دا ذاتي دومره مسلې مونږ ځان له پخپله کتلي دي. ورکوټي ماشوم له مونږ موبایل ورکړی دی. بالکل ډېر ښه. هېڅ هم نه وي. هغه به یو ډرامه ګوري. نه ډرامې دپاره ده د 500 روپو ضرورت دی، هر چا که وایفای نشته. دا هم یو ټینشن دی. ټیک شو. دا د ځان نه زیات کارونه مونږ شروع کړي دي نو دې مونږ سره ټینشنونه جوړ کړي دي، بیا د چا برداشت نشو کولی. خو مونږ د ماشومانو نه مجبور یو، څه پته نشته چې ولې مونږ دونه مجبور یو، حالانکې ماشوم په خبره پوهول پکاري هغه پوه هم شي په خبره، خو مونږ هغه سره هغه شانتې انټریکشن نه کوو چې یاره بچی دا موبایل خسي دی. بالکل جی تاسو خبره بالکل ټیک ده. په دې پروګرام کې خبرې کوم، امید دي چې تاسو پروګرام اورئ. ډېره مننه تاسو ته کال کولو. وعلیکم السلام جی. که مونږ په دې معاشره کې وګورو خپل داسې ډېر مشرانو ته وګورو هغې چې د یو عمر یوې خاصې حصې ته ورسي نو بیا په هغې کې په کور کې چې د نو د ده یو عجیبه شان نیچر مخې ته راشي او هغه دا وي چې یاره ماشومانو ته بېجا چې د نو خبرې کول یا په کور کې چې د نو په داسې کارونو کې کار لرل چې هغه عام طور د نورو خلکو کاري او په هغې باندې چې د نو د خلکو رویه ډېره سخت وي د حوالې سره. بیا ورته خلک وي چې یاره بابا په دې کې ستا څه کار دی، یاره ته څه له په دې باندې خبرې کې، یاره بابا بس لاړ شه جومات ته لاړ شه. یاره اکثر چې د نو خپل مشران چې روزې له ولېږي یا چې د نو بهر بس په څه نه څه طریقې سره چې د نو هغه انګیج کړي. نو دا ښه خبره ده خپل مشران انګیج کول پکاري په عمر په یو خاص حصه کې چې کله ورته پته ولګي چې یاره اوس خو زما عمر داسې دی، زما جسم داسې دی، ماته اجازت نه راکوي چې زه د بهر که چېرته زمینداره د کړي او په بوډاوالي کې بیا نشي کولی نو دی نشي تللی نو بس په کټ کې ملاستي او سهار او ماښام چې دی نو بس خپل لمونځ له ځي او واپس راځي کټ کې سملي. نو ظاهره خبره ده د کور هر اړخ ته به د خیالي نو بیا د خلکو چې دی نو هغه رویه د هغه طرف ته هم چې دی نو سختي نو څه زمونږ د خلکو لږه شان کمزوري ده چې یاره همدا بابا یي همدا مشري چې کله د کور دغه خلک واړی او د تاسو ساتلی نو تاسو ډېرې خبرې ته وړي لکه دا تاسو ته به چېرته یاد نه وي چې یاره تاسو په یو خبر تاسو ریپیټ کړي 2 پیرې 3 پیرې میل یو دی راته کار شوي داسې به کله هم نه شي. هغه په مینه په محبت چې د نو هغه تاسو ته د هغې جواب درکړي، تاسو یې پرې پوه کړی نو چې کله بیا دې داسې عمر ته ورسي او بیا دې بار بار تاسو له د یو څیز تپوس کوي ځان په هغې باندې پوهیږي یا که چېرته ځان نه هم پوهیږي. دا مشران اکثر داسې دي سره د خبرو څوک نه نو دوی غواړي چې یاره ما سره د څوک خبرې په طریقې سره وکړي نو هغې خو نور چل ولې نه ورځي نو هغې په هر څیز باندې کوسچن کوي چې یاره دا څیز څنګه دی. نو مقصد یې به کېدای چې یاره دا پلانکي کس دې ما سره خبرې وکړي ما دې لږ انګیج کړي زه تنګ شوی
ټایم په کور کې. نو خپل مشرانو چې د نو خیال ساتل ډیر زیات ضروری دی. پای تنګېدل نه دي پکار. که چېرته مونږ پای تنګېږو نو بهر ملک تاسو وګورئ خپل مشرانو سره څه کوي اولډ هاوس ته ولېږي. داسې کورونو ته ولېږي هلته یو خاص قسم کورونه جوړ شوي بس مور پلار چې نو هلته ولېږي. نو دا مور پلار خپل یو برکت یي په کور کې. هغه برکت چې د نو هغې نه ځان اول خبرول دي هغه محسوسول دي بیسیکلي. چېرې زما په دې کور کې چې د نو رزق ماته فراخه دی ما باندې خوشحالي ده په داسې وخت کې چې دومره وګوره ګراني د هر کس په ټینشن کې دی او زه په کور کې ماته هېڅ ټینشن نشته ماته هېڅ مسله نشته. نو دا بیسیکلي د دې مشرانو برکت دی. د دې مشرانو په وجه باندې په کور کې دغه ټینشن نشته. نو د دې مشرانو که لږه ډېره څه سخته رویه ده یا داسې څه رویه ده چې په تاسو وقتي طور بده لګي نو هغه تاسو خیر دی هغې باندې صبر کوئ برداشت کوئ او دې سره کښېنئ دې سره خبرې کوئ دی انګیج کوئ. نو انشاءالله داسې ګیله به چې د نو نه مشرانو ته یو نه بیا چې کله تاسو بوډاګان شئ نو تاسو سره به هم خپل ماشومان بیا ډېر په ډېر پولایټ طریقې سره او ډېر اخلاقیاتو سره به تاسو سره هم خبرې کوي.